بیاټي پکار دی نه مصفا روډونه نه مصفا پکار دی بدا وړه چینی دا شی پکار دی مطمئن دي په خپل حکومت عمران خان پکار دا دی چې د تازادي وکړي دا چې سړی راشي چې هغه څنګه غریبانو غور او رحم را باندې وکړي ټول ته چې څومره امن وي هر څه بدلتا وي او خي. السلام علیکم J91 نیوز سکرین نن د عوام لپاره حاضر دی. اسی خو عوام غربت دومره ځپلي دي چې د هغې زیاتر ژوند او خیالات او سوچونه چې کوم دی په غربت او یو وخت رزق کې چې کوم دی هغه تېرېږي. خو بیا هم J91 نیوز سکرین چې کوم دی عوامو لپاره حاضر دی چې د دې په ذهنونو کې او زړونو کې څه سوالات دي د اعلی حکامو نه هغه سوالات چې کوم دي نن د پبلک به موږ اږدو. راځئ ما سره. السلام علیکم. دا راته وایي J91 نیوز سکرین تاسو حاضر دی. تاسو د اعلی حکامو نه تاسو د هغې نه څه بنیادي پوښتنه لرئ؟ مونږ برادر دا چې بنیادي هغه لرو چې یاره موږ ملک حالات ښه شي مونږ حالاتو دا چې حالات ښه ان شاء الله هر یو شی به زموږ ملک ښه وي. یو سوال چې ذهن کې دی چې ته چې دا زما هغه اعلی حکامو ته ورسېد چا نه کول غواړي څه سوال به دي بنیادي؟ زموږ چې څومره مشران دي ټولو ته چې یاره څومره امن وي هر څه بدلتا وي او ښه او چې امن نه یو شی به هم نه ښه امن به والا مونږ خبره کوو. تاسو به څه سوال کول غواړئ؟ بس یاره موږ امن غواړو چې او زموږ امن لپاره دغه دی چې ملک امن راشي. ټیک شو. نور ملګري مو سره موجود دي دلته کې دوی نه تاسو کو یو سوال د عوامو چې کوم د بنیادي هغه څه دی د اعلی حکامو نه نه بس همدغه هغه چې زموږ لري امن دغه کې نه چې دنو هغه رئیس شوم هم د هغې د لاسه چې دنو نه شو نه خپل څه سامان دي چې ډاډه ګرځولی شو بس ډېر. ټیک شو چې تاسو په دې دلته کې ولي چې درې بنیادي سوالونه هغه د امن حوالې سره چې زموږ ملک کې بلاخر امن به کله راځي حالات ورځ په ورځ خرابېږي نور مخکې د پبلک څه سوالات دي هغه هم تاسو ته ږدو. مړه بس مونږ خپله سوداګي چلو دیاړې مارو څه پوښتنه ده شته ذهن کې سوال سوال مې هغه سوال دی چې ګراني ډېره زیاته ده او بس دومره څه نه کېږي که یو تر وړم تالې نو بس دغه 3000 3500 روپۍ د هغه هفته کې برابرېږي. سوال دی دا دی چې ګراني به کله ختمېږي؟ ګراني به کله ختمېږي. صحیح شو. نور ملګري را سره موجود دي. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. ګورئ مونږ خو بس ساده خلک یو په ساده خبره پوهېږو نه مو بیاټي پکار دی نه مصفا روډونه نه مصفا پکار دی بدا مهنګایي چې کم دی که نه د غریب خلکو ته وړه چیني غلط مې مرور وړه چینی دا شی پکار دی. مونږ ته په دې باندې فوکس وکړو زموږ ټول کار پټرول باندې مونږ دوه درې شیزونه دا دي په دې باندې فوکس وکړو مونږ ته دا غواړو نور څه یعنی ستاسو بنیادي سوال دا دی چې مهنګایي به کله ختمېږي. بل ملګری د دې بنیادي سوال سره سر ستاسو بنیادي سوال څه دی اعلی حکامو نه؟ بنیادی سوال دا دی چې دوی مطمئن دي په خپل حکومت او خپل هغه باندې یعنی خپل کارکردګۍ نه تاسو مطمئن یې هغه وایي چې تاسو دا سوال د خپل ځان نه په خپل دا سوال. بل ملګری د دغه بنیادي سوال صحیح د اعلی حکامو نه څه تپوس کوېسچن دې کول غواړي؟ زمونږ غریب عوام یې معاف کړي غر کو تبع کا عوام یعنی تاسو ویل غواړئ چې دا به د غریب عوام باندې کله رحم کوي؟ کله رحم کوي نه کوي دي کې د دې په زړه کې رحم شته نه دي زمونږ ملک هم تبا کا عوام هم تبا کړي هر څه دي تبا کړل. J91 نیوز سکرین تاسو حاضر دی. تاسو د اعلی حکامو نه څه بنیادي سوالونه لرئ چې تاسو سوال هغې ته ورسي؟ په ذهن کې څه یو داسې بنیادي سوال دی؟ دا بد حل دی نو ډېر نفسي ده او ټول خلک پریشان دي بس د څه د وجې نه؟ دې د وجې چې الله د حکام نه غافل دي الله قرآن نه ګل شوي دي زموږ خپل کم زموږ اسلام دین دی هغه موږ پرېښی دی. یعنی ستاسو بنیادي سوال دی چې اسلامي طرز عمل او اصول فالو کوي؟ جی چې هغه فالو کړي هغه کې کامیابي ده انشاءالله. د اسلام ریلیټ د دې بنیادي سوال او یو بل مشر را سره موجود دی چې د دې بنیادي سوال څه دی د اعلی حکامو نه سر ستاسو بنیادي سوال څه دی ذهن کې چې هغه اعلی حکامو ته ورسي؟ الله حکام ته چې بس مونږ داس کوو خپل. یو بل ملګری هم را سره موجود دی. السلام علیکم. څومره چې اعلی حکام دي د هغې نه څه یو بنیادي کوېسچن کول غواړي چې هغې ته ورسي؟ والله څه ورته ووایي کوېسچن ته وکړئ تپوس ته وکړئ د معیشت ریلیټ ته وکړئ ملک ریلیټ وکړئ ډیموکراسي ریلیټ وکړئ. یاره دین به څه تپوس وکړي دین چې تپوس هم وکړي که نه نو ځان خرابوي. نن سبا په پاکستان کې چا نه تپوس هم نشي کولی. صفا خبره زمونږ هر څه دي دا هر څه چې دی که نه د عوامو نه ټیکسونه اخلي خو مونږ ته څه فایده نشته دا ټیکسونو نه دینه مونږ هېڅ تپوس نشو کولی. دا زمونږ د دې ملک بدماشان اصل کې د دې زه به ته وضاحت دې وجې نه کومه
چې دوی پراپر کوېسچن هغه سټرکچر نه اپلای کوي. د دې کوېسچن دا دی چې په دې ملک کې یو عام سړی چې کوم دی کوېسچن ولې نشي کولی، بنیادي کوېسچن د ده هم دا دی. بل ملګری هم را سره موجود دی. تاسو به څه کوېسچن کوئ، څه سوال به کوئ حکومت؟ موږ ټولو نه دغه سوال کوو چې پاکستان تاسو موږ له تباه او برباد کو. قائد اعظم چې څه دپاره پاکستان جوړ کړی و، نو هغه یو هغه چې کوم نقشه هم دا واپس موږ ته نه دغه کېږي. پاکستان تاسو پردي امریکې باندې خرڅ کړو. د دې بنیادي سوال دا دی چې پاکستان به کله د قائد اعظم پاکستان سازي، اصل کې بنیادي سوال دی. نور سوالونه هم تاسو ته ګورو، راځئ ما سره. السلام علیکم. څنګه تاسو ښه؟ شکر دی. دا راته ووایه چې د ملک اعلی حکامو نه، حکومت نه، اسټبلیشمنټ نه، نور څومره سیاستدانان دي، هغې نه به څه بنیادي پوښتنه او سوال به دي چې هغې ته ورسېږي؟ والله زمونږ خو بس عمران خان غوړ دی، عمران خان چې راشي ښه دی. ښه، د عمران خان حوالې څه څه تپوس وکړه که نه، څه پوښتنه ترې وکړه چې هغه جیل کې چې هغه راخلاص کړي هغه بس. ښه، ستا بنیادي سوال دا دی چې عمران خان به کله د جیل نه راوځي؟ یا الیکشن نه بعد به راوځي. ٹھیک شو، صحیح شو، ویری ګډ ویری ګډ. نور ملګري هم راسره دي، راځئ هغې پوښتنې تاسو کړم. السلام علیکم. څنګه سر تاسو ښه؟ دا راته ووایئ سر، J91 نیوز سکرین تاسو حاضر دی، تاسو د اعلی حکامو نه هغې نه څه بنیادي کوېسچن کول غواړئ، سوال کول غواړئ؟ مچې دا چل دی چې سرپران خان مجسریټ و، هغه به د بازار کې هم کرتے تو د روټو تپوس پهپولو، ترکارۍ تپوس پهپول دار جوړ شي. نن راشه روټۍ په 100 روپۍ ده او نیمه چټاکۍ ده، پوه شوې. خو تپوس مجسریټ نشته چې راشي دوی نه معلومات وکړي چې یاره دا روټۍ ترکاري دا شي نه، دا د خوراک شي نه دي که نه، دا ولې دونه تاسو ګران ورکوئ؟ صحیح شو. ستاسو بنیادي سوال دا دی چې د عوامو تپوس ولې نه کېږي او دغه اعلی خلک چې کوم د دې غریب عوام سره ولې نه کېږي؟ بالکل صحیح شو. یو بل ملګری هم را سره موجود دی، دوی نه به تپوس کوم. سر تاسو به څه بنیادي کوېسچن کول غواړئ اعلی حکامو نه چې ذهن کې مې یو کوېسچن اعلی حکامو نه خو اول دا کوېسچن دی چې مهنګايي دې اول کمه کړي. وایو اوس دا نوی دغه را روان سنجان هم بندوي یا به ګرانې دي، دا دواړه نقصان دی. او پټرول هم عالمي منډۍ کې ارزان شوي دي، دوی اوس هم هغه پټرول به کله ارزانېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ دا دغه کوېسچن دی چې یاره دا پټرول ارزانه شي او سنجي ارزانه شي، ځکه چې حکومت خو دا ویلي دي چې یاره اوبه زموږ خپل دي، بجلی هم همداسې حل دی. والله که بجلی وي نه سنجي هم د خپل پیداوار د سنجي هم دغسې حل وي، د ګیسونو هم دغه مسلې، پټرول هم داسې. بس زموږ حکومت نه دا ګزارش دی چې د بازار ارزانه کړي، مهنګايي به کله کمېږي او به دغه مهنګايي په دغه کې بس نن او سبا کې مهنګايي ارزانېږي. صحیح شو. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. السلام علیکم. څنګه سر تاسو ښه؟ شکر دی. سر دا راته ووایئ J91 نیوز پلیټفارم تاسو حاضر دی، تاسو د اعلی حکامو نه څه کوېسچن کول غواړئ؟ موږ دا عرض کوو چې الله دې زموږ عمل ته خیر کړي او الله دې زموږ عمل تل آباد لري او الله دې زموږ په دې ملک کې دا مهنګايي کمه کړي او الله دې زموږ دې ملک کې دا دهشتګردي ختمه کړي. کوېسچن هم څه دی چې سوال هغه خلکو ته ورورسي؟ شفاف انتخابات، چې شفاف انتخابات به په ملک کې کله کېږي، دا بنیادي سوال دی. چې پاسو شي په خپل ډېر باندې زبردست. ښه کوېسچن شو. الیکشن حوالې سره وګورئ کوېسچن راغلی. یو بل ملګری را سره موجود. السلام علیکم سر. څنګه دي تاسو ښه؟ ښه. سر دا راته ووایئ اعلی حکامو ته ستاسو په ذهن کې څه کوېسچن دی چې هغه ستاسو کوېسچن هلته ورورسي؟ زه دا وایم چې شفاف انتخابات وشي او هر سیاسي پارټۍ ته مکمل ازادي وشي چې د عوامو حق عوامو ته وشي. صحیح شو. سر ستاسو به څه کوېسچن وي؟ را مخامخ شي دی کوېسچن هم سوال هم ذهن کې څه دی چې اعلی حکامو ته ورورسي؟ زما سوال دا دی چې شفاف الیکشن وشي او هر سیاسي پارټۍ ته خپل ازادي حق ورکړي. د ازادۍ یعنې تاسو وایئ چې هرې سیاسي پارټۍ ته به ازادي کله ملاویږي؟ کله ملاویږي. صحیح شو. بنیادي سوال چې دا تحریک انصاف لیډر ګیر شوی دی عمران خان، په کار دا دی چې د ازادي ورکړي، دا کله سیاسي هغه کې خلک ځلو کې شرکت وکړي او ځکه چې صرف دا هغه نه د عوامو وروڼو کې دا اوسېږي. یعنې عمران به کله جیل نه راوځي؟ کله به جیل نه راوځي. صحیح شو. ډېره مهرباني. دا ملګری هم پکې خبره کوي، دا یوت ځوانان دي، د دې سوالونه ډېر زیات اهمیت لري، خو د بدقسمتۍ نه دغه ځوانان بعضې غربت دومره ځپلي دي چې ذهنونه یې بند دي، سوالونه هم پکې نه اوچتېږي. ستا به بنیادي سوال صحیح؟ ما دا هغه دی چې عمران خان جیل نه راوځي، دا څه ګناه کړی دی؟ کله راوځي؟ دا پارټي صحیح پارټي ده
سره نه راوځي. ستا بنیادی سوال دا دی چې عمران به جیل نه کله روزي. صحیح شو زی زبردست. السلام علیکم. څنګه جی خیر تاسو؟ دا ته وایي سر پلیټ فارم حاضر دی تاسو په ذهن کې څه سوالي کوېسچن سوال وکوي. یو سوال وکړي چې تاسو ذهن کې چې زمون خدا کوېسچن نه چی مهرباني دوی چې الیکشن د ضروري کی چې د ملک مخې په دغه کې لاړ شي. یعنی تاسو کوېسچن چې الیکشن په ټایم باندې ولې. السلام علیکم. څنګه جی تاسو خیر؟ شکر الحمدلله خیر. سردار ته وایي تاسو ذهن کې څه بنیادی کوېسچن J91 نیوز پلیټ فارم تاسو حاضر دی اعلی حکام نه چې سوال ته وکړي چې هغه د هرې مسلې ریلیټ کیدی شي. زموږ خدا کوېسچن دی یو خو زموږ د موبایل ریلیټډ چې ریټونه په ځای نه ودرېږي ورو راښکته کېږي او موږ ته موبایل ګران پروت وي بیا کسټمر راشي بیا ورته ارزانه ورکړو دا تاوانونه موږ ډېر زیات کړي اکانومي د وجې ده که نه ده نو دې کې که چېرته څوک یعنی تاسو وایي چې سټیبلیټي به کله راځي. زبردست کوېسچن. یو بل ملګری هم دی چې د ده به بنیادي کوېسچن سي دا هم تاسو ته وایو ستاسو به کوېسچن سي. زموږ همدا کوېسچن دی چې بس همدا ریټونه په ځای ودرېږي چې موږ ته پته ولګي که نه چې ګټه موږ ته وشي که نه چې کې تاوان کې ډېر روان. صحیح شو جی ډېره مهرباني. ځوانانو چې کوم دی کوېسچن تاسو ته ویو د هغې پوره کوشش کوو. بس زر تر زر نه انتخابات وشي که نه مطلب انتخابات به کله کېږي دا ستاسو کوېسچن دی. 8 فروری خو یې ډېټ ورکړی دی که نه موږ وایو چې په 8 فروری وشي نو به ښه وي. ټیک شو جی ډېره مهرباني ډېره مننه. نور ملګري ما سره موجود. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تاسو به څه کوېسچن کول غواړئ؟ موږ وایو چې امن راشي پاکستان. بنیادی کوېسچن دا دی امن به کله راځي. زبردست. سر تاسو به څه کوېسچن وي؟ امن راشي ارزاني راشي بس ارزاني څه راشي؟ ارزاني ارزاني به کله راځي په دې ملک کې دا د کاکا بنیادی کوېسچن دی. السلام علیکم. څنګه جی تاسو خیر؟ J91 نیوز پلیټ فارم تاسو حاضر دی. سر یو بنیادی کوېسچن چې تاسو د اعلی حکامو نه کول غواړئ چې هغې ته ورورسي. مثلا تاسو د ملک په حالاتو باندې نظر یې اکانومي ریلیټ پالیټکس الیکشنز چې یو کوېسچن وکړئ. یاره زه خو یم چې الیکشن وشي نو ښه به الیکشن وکړي چې د ملک د حالات الله پاک بدل کړي انشاءالله. سر تاسو به څه کوېسچن وي؟ دا مشرم ولاړو جی ستاسو به څه کوېسچن وي؟ اجي صاحب چې لږ ارزاني راشي موږ ډېر غریبانان یو عوام پوه شوې او لږ خوشحاله شو او ډېر غمجن یو پوه شوې په دې بادشاهۍ کې چې لږ داسې سړی راشي چې هغه دومره غریبانو غور او رحم راباندې وکړه پوه شوې. د دې بنیادي سوال دا دی چې په غریب عوام باندې پاک کله رحم کوي. د دې نورو ملګرو سر ستاسو بنیادي سوال به څه یو کوېسچن صحیح شو د دې کوېسچن نشته دی. ستاسو بنیادي سوال صحیح بس الیکشن د په وخت باندې وشي چې کوم تاریخ یې ټاکلی دی په باندې الیکشن وشي د عوامو فایده ده پکې. ټیک شو جی صحیح شو ډېره مهرباني. کتونکو بالکل پروګرام اخره کې ته یو څو کوېسچن چې کوم دی هغه ته نور هم دو. تاسو به د اعلی حکامو نه څه یو بنیادي سوال کول غواړئ؟ ذهن کې هم څه سوال شته چې وکړئ؟ تاسو ذهن کې سوال هم نشته دی. تاسو به څه کوېسچن کول غواړئ اعلی حکامو نه؟ الیکشن حوالې سره خو زه څه نشم ویلی او څه کوېسچن خو کولی شي سوال خو کولی شي. بس دا کوېسچن به وکړم چې ماشاءالله ډېر زبردست ذهن سوال وکړی ښه درکړي. تاسو دا کوېسچن دی صحیح شو ډېره مهرباني ډېره مهرباني. ستاسو څه بنیادي کوېسچن دی اعلی حکامو نه کول غواړئ؟ اعلی حکام موږ دا مطالبه کوو چې جلد نه جلد الیکشن وشي او دا ملک دې بېرته واپس په خپلو حالاتو کې عمران خان آزاد شي. عمران خان موږ چې عمران خان آزاد شي ملک واپس ټیک شي. خان زنده. ستاسو کوېسچن به صحیح سر؟ جی سی ستاسو بنیادي کوېسچن به صحیح اعلی حکامو نه حکومت نه؟ یاره ولا کوټونه والا یو هم نه پرېږدي و ته کوټونه هر څه او که کوټونه هغه څه بس نو ته بیسیکلی کوېسچن ستا دا دی چې کوټونو والا ته دې ریلیف میلاو شي. او که نه والله سختي ده بس پیسې دي پیسې پولیسي هم پیسې دي کمیټي هم پیسې دلته اوس یو هلک بحث وکړو صحیح ده ولا هغه پورې نه پرېږدم څوک یې ما نه پیسې نه کوي 60,000 روپۍ ورکړي. ټیک شو جي دا د ده کوېسچن هم ځای نیسي. څوک په جوډیشري کې چې کوم دی هغه ریلیف غواړي څوک په کرپشن کې ریلیف غواړي څوک په الیکشن کې ریلیف غواړي دا په کوټونو کې ریلیف غواړي. دا یو یونیک دا ډېر زبردست ډېر زبردست. ما خو دا کوم چې پاکستان کې انصاف نشته دی دا نو خو پاکستاني نظام کې به انصاف کله ستاسو دا کوېسچن دی دا خو مطلب چې موږ غټ غټ افغان وزیر اعظم شو دا چې کله صحیح شي که نه بیا به انصاف وګرځي او غریب کس د خو بیخي انصاف نشته دی او مطلب چې کوم غټ کس وي بس نن سبا پیسې چلېږي. صحیح شو ډېره مهرباني. کتونکو تاسو دا مختصر غونډه کې پروګرام وکړو
دا پروګرام موږ پېښور کې ریکارډ کړو. تاسو د دې نه دا اندازه هم لګولی شي په دې کې زیات تر ملګري داسې وو چې د هغې په ذهنونو کې سوال نه راوچتېږي. هغه غربت دومره ځپلي دي، هغه د جهالت په تیارو کې دومره شامل دي چې هغوی په ذهنونو کې سوال نه راوچتېږي. د بعضې خلکو په ذهنونو کې سوال راوچتېږي خو هغه دومره هېرېږي چې هغه سوال نشي کولی. بعضې خلک چې کوم دي هغه صرف د غربت او د رزق دپاره چې کوم دی محدود دي، د هغې بنیادي سوال په ذهن کې دا راوچتېږي. د مختصر غوندې پروګرام موږ J91 نیوز په سکرین باندې تاسو ته کیدو. فیصله تاسو کوئ چې چا سوال زیات اهمیت لري.